او ما سره دا چې زه وګودرېږي چې زما قرض خدای ختم کړي که خیر دی داسې نه راکوي به قرض دې راله راکړي او چې زما دا کور دغه شي. دا څونه پیسې دي؟ 15 لکه روپۍ. ګرانو کتونکو سلامونه. لب خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. لب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن ته دغه بېوسه بېکسه بېڅوکه خلک راځي. دا زنانه څه موده مخکې خو هم راغلې وه، دوی وی چې زه ګرده خرڅومه. د هغې ګردې دپاره موږ د دې دپاره ویډیو کړه. دې 6 بچي دي، قرضدارې ده او هغه قرض چې کوم دی نو په مخه راغستې ده. خو هر انسان ورته وایي ځان له ټچ موبایل پیدا کړه. نو چې ټچ موبایل پیدا کړي نو څه چل به وشي؟ ته به ورسره خبرې وکړي، دا هم د سره خبرې وکړي. ډېر خلک وایي چې یاره په کولو مخ راله. هغه مجبوره ده، هغه انتخابي قدم ته اغستو ته مجبوره ده. چې یو زنانه خپله ګرده خرڅوي، مخ یې کولو شو، پټ شو، څه چلو شو. لږ ورته د خور په نظر وګورئ، د خپل کور په نظر ورته وګورئ. او ټچ موبایل پس ځان له والي، هغې د رزق پسې لیواله ده. ټچ موبایل له وله پیسې رولېږه، زه چې تا سره خبرې یم کوي ځه چې ستا د ارمانو پوره شي. نو چې وي کم کال راته راځي نو ټچ موبایل. هغه خلکو ته زه دا وایم چې الله سره تجارت کوي دا مجبوره ده. دې ویډیو ته راځي دا د مجبورۍ نه راځي. نه پوهېږو په کومه طریقه باندې خبرو وکړو. د مسلو والا دومره ډېر دي، خو د عمل کولو والا بیا په نظر نه راځي چې عمل پې وکړي. ستا څو بچي دي؟ 6. کور دې خپل دی؟ کور مې خپل دی، کور شته. موږ نه چاوړی دی په قرض کې. هغه وي دونه پیسې لکه 15 لکه روپۍ دي په موږ. ما خو ویل چې زه ګردم خپله خرڅوم، خو چې موږ بې دغه نه شو. دا موږ ډېر په سخته سوختو ګټلې. نار یم پرې وړو تېرې کړې، دا کوم موږ غشتې. او ما سره دا چې زه وګودرېږي چې زما قرض خدای ختم کړي. که خیر دی داسې نه راکوي به قرض دې راله راکړي او چې زما دا کور دغه شي. دا څونه پیسې دي؟ 15 لکه روپۍ. او هر سړی راته وایي ټچ موبایل پیدا کوي، موږ به سره امداد وکړو. زموږ د رزق درک نه لګي، موږ یو ته سواله او بل ته سواله. نو زه به دا 15 لکه روپۍ له کوم ځای نه ورکوم؟ په ټچ موبایل به سره څنګه امداد وکړو؟ نو بس موږ څه پوهېږو، ټچ موبایل پیدا کړو. هر سړی وي ټچ موبایل پیدا کړه. چې څوک رنګ کوي د بار نه وي ټچ موبایل پیدا کړه. کالونه ورته ډېر کېدله؟ ها اوسه پورې بس 10,000 روپۍ یو کس رالیږلي دي. الله دې ورسره خو کړي. 10,000 خو راغلي نور. او دغه یو 30 دي که څو دي، 30 بل رالیږلي دي. بس دغه 2 کسانو رالیږلي دي راته پیسې. ما سنبالې کړي دي، زه به دې قرض کې ورکوم. خو لکه زما قرض خو به دې نه ختمېږي که نه. خو نه خاوندو نه خوري؟ نه شي خوړی رانه. ما ځان سره ایښي دي. زما دې بچو ته بچي وایي، ما ته د خور په نظر وګوري. خیر دی زه خو ډېره بېوسه یم. زه خاص د الله نه بغیر څوک هم سره نشته. زه یم چې بیا مې خاوند در په در نه کړي. بېګا هم را سره جګړه کړې ده، بیا کلی کور له بلې بوزه او تمبو کې دې اوسومه. زه به دې بچو سره څه کوم؟ دې خاوند سره غم نشته چې تا باندې دا دغه کوي چې پیسې خو؟ نو بس هغه خو خپل همت کوي، لکه مزدوري کوي، ټاټکي مزدوري کې سی خو 500-600 روپۍ راوړي، هغې باندې کور خرچه وشي. دا قرض دنه غواړي. او قرض ټایم پوره شوی. پرونه یم راته ویې کور خالي که نه ده. ستا په دې نمبر باندې ایزي پیسه شته؟ ایزي پیسه هم پې شته. جوړه کړې مې ده. یو کس راته رنګ وکړو، ایزي پیسه پې جوړه کړه، بیا مې پې جوړه کړه. پیسې در ولېږلې؟ نه. بچي هم داسې ده؟ کور به پرېږدې؟ ته څه وایې بچي؟ پاپې؟ ګرانو کتونکو دغه خبرې ستاسو د وړاندې دي. دغه 2 وروڼو سره د الله پاک د دې اجر ورکړي. د دې موږ سره اجر نشته، د الله سره تجارت دی. الله دې ورته د بچو غم نه ښیي او د داسې غم نه دې خدای پاک وساتي. دې ته 40,000 روپۍ راغلي، 40,000 روپۍ امداد دې سره شوی دی. مزید چې کوم دی دغه 15 لکه په دې قرضدار یې دا پیسې هم دوی خوړلې دي. دا هم دوی خوړلې، دوی له ورکړې وي. او اوس مور بیا شرمېږي، بیا خاوند چې کوم دی نو هغه خو بیا دې ته توجه نه ورکوي او تم به دغه نه او بس خورې پر دې پیسې نو بس ما ته څه پته وه. هغه خو مونږ له داسې راکړو، دا تاسو له زه خرچې لپاره در کوم، اوس یې رانه غواړي. خرچې لپاره دومره ډېرې پیسې څوک چال نه ورکوي. اوس
زما خاوند هم دغه بچی پیسې وویني بس بیا په سات نه تېرېږي وایي چې څه پې وکړم او غول بیا زموږ سر لایي اوس درنه دغه پیسې دغه نه کېږي ښه نه پیسې خو رانه نشي خوړی هغه ته پته چې دا ما ورته ویلي دا ما ویډیو د دې دپاره وکړه چې دا قرض خدای ختم کړي او خاص د دې بچو دپاره مې کړی چې دا بېور او بېدره نشي ډېر مې داسې په پردو کورونو کې وخت تېر کړی کرایانو دپاره زه خلکو اوښ کېم چې له 100 روپۍ به ولې زیاتې خلکو ورکولې زما ته به یې وي بس کور خالي که دا ډېر په سختو سختو دا ځای مونږ غشتی دی نخرې د باندې تېرېږي بچي ګرانو کتونکو په دې باندې د دوی نمبر دی خپنې ورسره رابطه کولی شئ ضرور ورسره مدد وکړئ ډېره مننه خوشحاله